راشه لکه دی خوای ګیره په دغه قصدي کوم کې بس کوم کې هوندا و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتل کو باجوړ له په باجوړ کې بیا خار دی په خار کې بیا د تحفظ قرار کمیټې دفتر دی د هغې ګودام تاسو به یې کتونکو د دې ویډیو مقصد کلم دا نه دی چې په دې باندې موږ خپل لایک سیوا کړو یا پې فالوور سیوا کړو. مقصد هم صرف د الله رضا ده او د قرآن حفاظت دی چې د قرآن حفاظت وشي هغه د بېدبۍ نه راوچت شي او بیا داسې ځای ته راشي لکه څنګه چې تاسو مخامخ وینئ دا تروړې چې کومې ډکې دا ټولې ضعیف قرآن مجیدونه دي مقدس اوراق دي. دا دی د تحفظ قرآن کمیټۍ دغه ممبرانو د مختلفو ځایونو نه راوړي د جوماتونو نه د مدرسو نه د کورونو نه حتی دا چې د مقبرو نه پکې هم راوچت شوي دي. دا دلته راشي خو دا کوم ګودام چې تاسو وینئ دا مکمل د قرآن مجیدونو نه ډک دی او هغه قرآن مجیدونه کوم چې ضعیف شوي دي. خو دې ملګرو په دې کې چانټي کلي د دې نه مخکې د چانټۍ نه بعد دا هغه قرآن مجیدونه دي کوم چې قابل د جوړېدو نه و نو دا د دې ګودام کې ځان سره ږدي او هره جمعه د دې نه یو سوزکی دا وړي پورې غاړه چې کوم ځای دی هلته یې دفن کوي. کتونکو د ویډیو مقصد خبره مې داسې وکړله چې مخکې دا کمیټي به کار کاوه داسې نه خو هغه به په سوشل میډیا باندې تاسو ته ښکاره نه وه. زیاتره خلک دا خبرې هم کوي چې سوشل میډیا خو نه د سوشل میډیا په برکت باندې دومره کار وشو چې قرآن مجید اوس ځای بې ځای باندې نه پروت لکه په لارو کوڅو کې نه یادوم مخکې به دا خلکو مقبرو ته وړل چا به یو ځای ته وړه چا به اکثر داسې ځایونه به وو چې ونه کې به دا پراته وو. خو اوس الحمدلله د دې کمیټۍ او د دې سوشل میډیا په وساطت باندې خلکو کې هغه آګاهي را پیدا شوې ده چې اوس خلک دې کمیټۍ والا سره رابطه کوي او دی بیا د دې سیاست طریقه کار کوي چې دا بیا وړي پورې غاړه دې دپاره غټې غټې سمڅې کنستي غالبا کو الله مې نه غلطوي چې 12 دي کو 10 سمڅې دي و 11 سمڅې دي و چې کوم دی مکمل کړي دي د قرآن مجیدونو نه ځکه چې دا د مختلفو علاقو نه راغلي وو د مدرسو نه د جوماتونو نه په ونو کې پراته وو لکه خلکو هغه محفوظ کړي وو خو بیا هغه محفوظ نه وو ځکه چې په هغې به بیا هماغه شان ګندګي به مې پرې غورځېدله خلک به مې پرې ګرځېده ځکه چې حفاظت یې نه و که نه. نو الحمدلله تحفظ قرآن کمیټۍ د په وجه باندې هغه ضعیف قرآن مجیدونه مقدس اوراق چې کوم دي هغه دلته راځي دلته محفوظ کېږي. خو دا یوه بله خبره پکې دا د ګټې دا هم ده چې کوم قرآن مجید ډېر ضعیف وي هغه دې دفن کوي خو چې کم نه وي دې دپاره بیا د دې سره مخامخ دلته یو دفتر دی د دې هغې سقاري صاحب ناست دی او هغه قرآن مجیدونه دوباره جوړوي هغه بیا جومات ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي کور ته لاړ شي نو په هغه کې بیا دوباره چې په مدرسه کې یا په جومات کې څوک هم تلاوت کوي او کوم ملګرو د دې سره تعاون کړی دغه قرآن مجید کې 1 روپۍ 2 روپۍ نو په هغه روپو په هغه چانده په هغه ډونیشن باندې هغه قرآن مجید دوباره جوړ شي او دغه چې تلاوت کېږي دغه ملګري پکې هم پوره حصه ده. کتونکو حدیث شریف دی او ما په خپله باندې بېګا دا حدیث د مولانا نه واورېدو و چې کله انسان په قبر کې کېښودلی شي او د ده نه کله د خپل خپلوان دا یو څو قدمه را جدا شي نو دې له فرشتې راشي د سوال و جواب دپاره خو چېرته دې بنده د قرآن مجید تلاوت کړی د هغې د هغه چې کوم حکم دی د هغې لاندې زندګي تېره کړې او داسې حفاظت یې کړی د بېدبۍ نه یې روچت کړی نو دغه قرآن مجید به چې کوم دی د دې سینې ترمنځه شي د کفن او د دې بنده لپاره به سپارش کوي شفاعت به کوي او د قبر ډېر سخت عذابونه دي الله دې موږ ټول مسلمانان وساتي. دا قبر دا داسې یو منزل دی یا داسې یوه سیړۍ ده یو پاټ کې دی خو چېرته په دې کې انسان
کامیاب شي نو مخکې ټول منزلونه ورته بیا اسان دي الله مونږ که چېرته په دې کې موږ ناکام شو نو مخکې بیا موږ ټول منزلونه هغه به موږ ته ډېر ګران وي الله پاک دی دا قرآن مجید زموږ سپارشي وګرځوي او الله پاک دې دا کار په موږ او تاسو ټولو باندې وکړی کي زیاتره خلک خواهش لري په بهر ملکونو کې یا په پاکستان کې و چې زه د قرآن خدمت وکړم نو انما الاعمال بالنیات الله فیصلې په نیتونو کوي که چېرته کوم ملګري دیو سره تعاون کول غواړي دغه هم یو خدمت دی ځکه چې دیو سره په دغه دفتر کې قاري صاحب ناست دی هغه سپارې په هغه کې لګي ګټه پکې لګي پلسټک پکې لګي تاهه پکې لګي سلوشن وغیره پکې لګي تارو نو دغه ملګرو سره تاسو په دغه نمبر به زه ورکړم د ویډیو د پاسه په دغه ورسره رابطه کولی شئ د دې نه پوره معلومات کولی شئ ډیټیل ترې اخیستلی شئ چې دفتر په کوم ځای کې دی جوړېږي څومره سپارې د سره څومره کمې دي نو کوم ملګري خواهش لري که دوی له سپارې علي یا د دوی سره په سمس کې کار کوي یا دړیمار وله رالیږي نو داسې کم پابندي به په هغه باندې نه وي ښه بلکل راتللی شي او هغه قرآن حفاظت او د هغه کولی شي نو کتونکو دیس کې دا ملګري لګیا دي دوی هره جمعه د دیو نه دا یو سوزکې چې کوم دی دا وړي اول ته چې کوم سمس دا په هغې کې دا د بند کوي د دې سوزکي دپاره تیل هم لګي د دې به هم خامخا اخراجات وي بل دا کم کمیټۍ کې چې کوم ملګري دي دوی ورسره تنخواه نشته دوی ورسره تنخواه نه ورکوي او نه د دوی د تنخواه ډیمانډ کړو چې تاسو دوی له تنخواه ورکړئ دا فی سبیل الله لګیا دي مخامخ چې کوم کس دی تاسو به یې پېژنئ نورزمین دا په بازار کې یو ټرالۍ چلی او نن د جمعې ورځ ده او د دې دپاره ټایم ایستلی الله د دې دا ټایم او دا وخت چې کوم دی قیمتي کي نو کوشش وکړئ ملګرو کوم ملګري د دې سره په هر قسم کې تعاون کول غواړي خو هغه د خدمت په مد کې خو هغه یو سړی به داسې چې هغه به نور هېڅ خدمت وس نه کېږي دا خو به وس کېږي چې دا قرآن مجید دا ویډیو راوالي دا هم یو قسم له اګاهي ده که چېرته ستا په یو شعر باندې یو قرآن مجید د بې حرمتۍ نه د بې ادبۍ نه بچ چې دا قرآن مجید به ورځ په قیامت ستا لپاره هم شفاعت کوي ستا لپاره به جنګ جګړه کوي او حدیث شریف دی چې واحد قرآن مجید دی چې د ده جګړه منلې شوې ده د ده شفاعت نو کتونکو د ویډیو مقصد مې دا دی چې په دې خلکو کې اګاهي پیدا شي زه به یو خبره دا وکړم چې دې نه مخکې به خلکو د دې قرآن مجید سره څه نه کول چا به مقبرو ته وړو چا به روان اوبو ته اچاو خو حفاظت خو به یې کاوه خو زه اوس الحمدلله اوس ښه په بهترینه طریقه سره دا پورې غاړه چې کوم علاقه ده هلته دې لپاره غټ غټ سمسې کنستې دي او په هغه کې دا دفن کېږي نو زموږ د دې ویډیو کولو او د دې پیغام ورکولو هم دا مقصد دی چې په خلکو کې هم نور هم اګاهي را پیدا شي او په کوم ځای کې ضعیف قرآن مجیدونه مقدس او راکي چې د هغه په دې طریقې سره د هغې حفاظت وشي دیس کې زما مخامخ په کیمره باندې څه قرآن مجیدونه پراته دي چې هغه زه کیمرې ته راوستل نه غواړم ځکه چې که چېرته غیر مسلمه دا ویډیو وګوري نو زموږ دپاره بیا ډېره د شرم خبره چې تاسو په دې باندې ایمان دی او دا ستاسو د دې حالت دی نو په خپل دین باندې ننګ کول او په هغې غیرت کول موږ مسلمانان یو الحمدلله څوک به کله هم داسې ونه کړي چې هغه به قصدن داسې کار وکړي خو زموږ نه چې څه هم کېږي غلطۍ نه کېږي هغه زموږ نه د ناخبرتیا نه کېږي نو کتونکو دا قرآن مجید دی مخامخ تاسو وینئ سبا به دا قرآن مجید په تا باندې ګواهي کوي چې داسې یو بنده و چې هغه د دې لپاره زما اواز په سوشل میډیا راوچت کړی و دې بنده زما هغه ویډیو نه وه شیر کړی یا یې زما لپاره لږ تعاون نه و کړی هر سړی په خپل وس باندې پړلی دا نه ویم چې تاسو داسې وکړئ تاسو ځکه نه په خپل ګریوان کې په خپله سوچ وکړئ چې چا څومره وس کېږي د چا به دا وس کېږي چې هغه به دا ویډیو راوالي مخکې به یې شیر کړي نورو ملګرو سره چاته به په خوله وینا وکړي چې دا قرآن مجید دی او دا داسې یو کار روان دی دا دفن کېږي هلته او د دې حفاظت کېږي او دا دوباره جوړیږي نو دیو سره د دې نه علاوه دوه درې ګودامه نور هم ډک دي د دیو سره قاري صاحب هم ناست دی قاري صاحب کار بند کړی دی ولې بند کړی دی چې د دیو سره سپارې نشته دی او سپارې دیو ته کم سېړه پیسې نه راځي او هغه سپارې یو ملګری دوه ملک خان چې هر څوک د دیو سره تعاون کوي څنګه بس کار هم ختم کو
اوس راځئ که څه ګران صاحب څنګه تاسو ته پته ده د هرې جمعې په ورځ زموږ د قرآن مجیدونو د پن ورځي بس نن هم د جمعې مبارکه ورځ ده تقریبا 28 تاریخ دی نو نن هم دا سوزکۍ ډک شو دا به اوس هلته وړو خپلو سمڅو له هلته به یې دفن کړو ښه کتونکو دا د تحفظ قرآن کمیټۍ صدر دی زیاتره ملګري به یې پېژني صدر صاحب دا راته ووایي چې ډېر وخت نه زه دلته ځم راځم په دفتر کې قاري صاحب ناسي کار ولاړ دی قرآن مجید نه جوړېږي څه وجه ده څه مشکلات دي څه ستونزې دي ډېر ملګري دا ویډیو ګوري کیدای شي یو ملګری دا ویډیو شیر کړي او بل یو ملګری یې وګوري او هغه ستاسو سره تعاون وکړي د څه کامې دی ستاسو سره چې دا کار هم ولاړ دی کوم قرآن مجیدونه چې دوباره جوړېږي هغه کار ولې ولاړ دی رینګ دې راغلو یو منټ ښه کار هم ولې سټاپ دی ولاړ دی اکرام صاحب کار خو د قرآن مجیدونو د دفن نه دی سټاپ هرې جمعې په ورځ دفن د مرامت خبره کوم چې د مرامت کار داسې دی چې اوس هم تقریبا 350 قرآن مجیدونه تیار شوي صرف اته یې پاتې ده او شارې یې پاتې دي دا تقریبا موږ د روژې له به موږ یو 2000 قرآن مجیدونه تیار کړو په هغه چې کومې سپارې موږ راوړې وې هغه قاري څخه ختمې شوې او په الحال نور د 100 روپۍ نوې سپارې مې راوړې وې خو انشاءالله تعالی دا د الله کلام دی د دې بندوبست به کېږي دا به انشاءالله صاحب ورځ دوه درې کې به قاري کینی بیرته به خپل کار شروع کړي دا 5مه ورځ ده چې قاري نشته ښه نور داسې کوم دغه ستونزې مشکلې تاسو ته په دې کار کې او ډېر ملګري هم ګوري په پاکستان کې هم ګوري بهر هم ګوري داسې شتمن خلک هم شته دی چې هغوی چې کوم دی د مرګ نه مخکې د الله په اکاونټ کې خپلې پیسې جمع کول غواړي خو زه به دا یو خبره وکړم نن سبا زموږ چې کوم مسافرونه بایګان دي یا څوک تعاون کول غواړي هغې د دې خبرونه ډېر یېرېدلي هم دي او یېرېږي مه اکثر خلک دغه د تعاون د چا سره وکړي او هغه پیسې هغه مستحق ته نه رسي زیاتره خلک د دې وجه چې کوم دی خلک هغه تعاون هم نه کوي نو انشاءالله ډېر داسې ملګري شته دی چې هغه کیدای شي تعاون وکړي او دا هغه روپۍ راشي او په دې قرآن ولګي نور داسې کوم مشکلات کومې ستونزې دي تاسو ته او په دې کمیټۍ کې دا ملګري ګوري که چېرته هغې په وس کړي او دا حل کړي دله اکرام صاحب اول خو چې څنګه تاسو دا خبره وکړه نو دا حقیقت دی چې یو سړی روپۍ ورکوي چې د هغه معلومات وکړي د هغه تپوس وکړي د هغه د کار د کارګردګۍ تپوس وکړي زمونږ څه پر تحفظ قرآن کمیټۍ کې موږ هم ځینې ځیله ورشو وایي زمونږ په نوم تلي روپۍ راغیستي الن کې دغه خلکو سره زمونږ څه تعلق نه وي هغه خلک موږ پیژنو د هغه خلکو لاس ته چې کومې روپۍ حواله شي هغه موږ ته نه رارسي د هغه خلکو روپۍ په قرآن مجید نه لګي خو بیا یې مري موږ له د په خپله سپارې علي د ګاډي ته د ماهانه یو پمپ ته وایي چې تیل مقرر کا څوک د بوجو ذمهوار والي دا بوج د دارونه اوچت کړي نور خدمت زمون کار دی انشاءالله د مرګ د اخري سلګۍ پورې به د قرآن مجید خدمت من کوو او چې هر څومره کېږي کو په وس کې می او کو نمی کوو به یوازې د وسه پورې نه چې په وس کې نمی کوو به انشاءالله زه ټیک شه مننه کتونکو د صدر صاحب خبرې تاسو واورېدلې کوم ملګري خواهش لري چې زه د دې سره تعاون وکړم خو هغه د خدمت په مد کې یا مثال د دې سره د تروړو هم ضرورت دی د هغې نه علاوه د دې سره پلسټک هم لګي په قرآن مجید کې اوله دویمه سپاره هم په دې کې لګي اکثر تاسو پته وي کله چې قرآن مجید ضعیف کېږي خو د دې پیله سپاره دویمه درېیمه او اخرنۍ دا سپارې ضعیف کېږي نو دغه اکثر په دې کې کمې راځي کوم ملګري چې خواهش لري د دې سره تعاون کوي زه به مخامخ لږ ورشم هلته د دې چې کوم دفتر دی هغه هم د باندې وینم څنګه چې ما د ویډیو په سټارټ کې غالبا ویلي په منځ کې ما وویل چې د یو دفتر دی قاري صاحب ناست دی او دوی څه قرآن مجیدونه تیار کړي دي او څه نور تیاری دا مخامخ تاسو وینئ دا دوی سره تروړې پرتې دي دا خو هغه تېره جمعه دلته یو ملګری و هغه ورته رینګ کړی و د 2000 روپۍ ول اخیستې وي الله دې دغه صدقه قبوله کړي مخامخ چې کوم قرآن مجیدونه دي دا وګورئ دا قرآن مجیدونه تیاریږي د دې لپاره د سپارو د تهې د پلاستیک د دې کامرې دا د دې سپارې راغلي دي لیکن څه لګېدلي دي او څه پاتې دي ښه د دې نه علاوه دا وګورئ دا سپارې به چا چې هر چا دې لپاره وقف کړي چا ول اخیستي الله پاک دې د هغې دا صدقه قبوله کړي ښه دا لاندې تاسو وینئ دا د دې چې کوم دی لایو تاسو ته زه ښیم ځکه چې یقینا راشي دا قرآن مجیدونه دي دا د دې دپاره ګوټ او سریش او هغه ټول هر څه کوم چې د استعمال دي هغه په دې کې دلته تاسو ته پراته دي ښکاري نن دا وګورئ
نرقاري صاحب دغه دی دا قینچي ده او څټک دی الله بهتر ده وګورئ دا د هغې سامان دی نو کتونکو لایو ته ځکه ښیم چې یقین هم راشي بل ستاسو 1 روپۍ 2 روپۍ چې هر څومره م تعاون وي هغه به دې ورته رارسي هو یو سړی وایي چې زه دې له پیسې نه ورکوم زه پخپله ورځم یا پخپله باندې سپارې الم یا د دې دپاره پلسټک الم یا د دې دپاره زه تح الم ګاته ولالم چې څه ملي ښه ډاډه راتللی شي دا د دې و دفتر دی زه به درته نمبر لږ په لایو کې هم وښیمه د دې کوم بورډ چې په دې باندې لګېدلی دغه نمبر سره رابطه وکئ یا د دې معلومات وکئ او سیده دلته راشئ دا وګورئ دا د دې موبایل نمبر دی 0305 90 24 071 ها د هغې نه علاوه دا بل نمبر هم د دې دی 90 24 071 دا هم د دې د دې د کانټیکټ نمبر دی په دې ورسره تعاون هم کولی شئ دا نورزمین نه یې 2 خبرې ریکارډ کوم ته راشه که نه یار کتونکو ټیم نشته دی ملګري وایي ځو بس روانېږو د فن دپاره پورې غاړسمڅو ته کو نیټ را سره هلته وفا وکړه نو هلته به تاسو ته هم لایو ښیمه چې دوی دا په کومه طریقه دا دفن کوي او څومره اسمڅ کنسته شوي د لپاره او څومره قرآن مجیدونه په هغې کې زیږي کتونکو په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او دا ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ د الله د رضا لپاره که چېرته ستاسو په یو شعر باندې یو قرآن مجید حفاظت وشي هغه د بېدبۍ نه راوچت شي دا به ډېره ښه خبره چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ او ما اکرام الله کې اجازت د لوی الله په امان